آغا زمون صدر مملکت جناب محترم ضیاء الحق سے لوی منز گزار او داسی منز گزار دے چھے حجر اسود نہ سیوا بل زیتا مخامخ منظم نکل دا خو بتا سٹول منئی تاسو خو حج دا سی پالیسی شو چې تاسو هغه سلطان بم حج تلاړ دا دې په دې دا د مزګزار ټکه یاد لرئ بل یو خبر راځي کتا سو خیال وکي لا حج لو ته یو کال پاتې وی او دوی داخله شروع ٹھیک داخله شروع او بیا چې حج را نږدې شي نو خلق ته وایي چې مونږ دومره خلق مفت لېږل دومره مفت لېږل دومره مفت لېږل پکې مليان هم لاړ شي خار کې یو مولا راغی ماته رومال راوړو ویل زه صدر صاحب حج ته لېږلی معلوم بارک شه مالدار مال دی په دې لار وړه چې دا په کومه تله وی چې ولی ما وی کټول ګناونه دې معاف شي نو په دې ګناه به ته جنت تلاړ نشي چې ته د ټول پاکستان د قوم په پیسو حج ته تله بیت المال د ټول پاکستان مشترک مال دی په ټیډي پیسہ کې د مسقال ذره خو به زمام په کې رسی کده بره نو ما هم هغه نه در بخلې نو ستا قرآن شه حج دی اډو شوه نه دی نو مال دی رومال کم ځای نه راو او بیا مفت حج لسوک لے گئی سرمایدار غټایټ ساربه پکې دا ترکه اسپم رواني د دوی خزي ترکه اسپم نن په ملک دوی اسلام ولی نه غواړي ولی په ملک اسلام خزي نه غواړي او دا د خزو پرواګان زکه چې اسلام راشي نو مان به بیا بربنده خزه پلار لاړ شي د ټل پلار به پاړه چنار تا دا سرانه لاړ شي لاړ بشي د مازیګر ټیم کې صدر روډ تا لیډا په موټر کې ناشتي او لیډای دکاندارانو سره وا مان بیا انګته واچي نو په ملک اسلام خزه نه وای تاسو کته په لاهور کې خزو جلوس وسته چې څوک وای چې په دې ملک کې به اسلام راځي د خزو حق په دې ملک کې نشته او د هغه جلوس قیادت چا کولو بیگم زری سرفراز کولو داغه جلوس قیادت د نور خان خزه کولو چې کمی د قومي اسمبلی ممبران او د هغه اسمبلی ممبرانو داغه جلوس قیادت کولو چې کم د اسلام خلافو په کم اسمبلی کې چې نن زمون د نظام الدین اولیاء خلیفګان هم ناز علماء شریعت بل والا شرم نه درځي تاسو ته چې د شریعت بل نامې علي شرم نه ستا په دې ملک کې د مودودی صاحب ډله چې دا هغه یو ټکه ذکرې ماته د دې ټل نه یو خطر راغلی چې ټل ته جلسې تر روانې خلک وای چې فل رحمان بے نظیر سره ملاقات کړي وای دا ټول وای
او دا وای څوک جماعت اسلامی والے اوس خبره ښکاره ده فضل الرحمن جنې سره یو غنټه ملاقات کړو سیاسی ملاقات تاسو کې عقل خوشته دی نه د پیرنګي دیوالو د پاره مولانا حسین احمد مدنی مولانا محمود الحسن مفتی کفایت الله مولانا ابوالکلام آزاد د هندو او د سکھ سره مرګتیا د پیرنګي دیوالو د پاره کړي وکړي ها نو ضیاءالحق چنن د امریکای ایجنټ او د پیرنګي تالیسات او د پیرنګي د قانون پاسبان دی دا غدوالو د پاره بنظیر سره ملاقات پکار دی وکړي یو خبر دویمه دا الزامی جواب دویمه دا چې تاسو وایي په ایمان چې زما په لاس کې ګورئ او ته مالا ماشوم راولي چې مولانا صاحب دا ماشوم ګوره خوري نصیحت ورته وکړه چې نه نو په ما دې نالت نه چې زاغه ته وایم چې ګوره مخه نالت تر باندې کړي وی وای په ما دې نالتي چې زما په لاس کې د زی خرم او زاغه ماشوم ته وایم چې ته ګوره مخه زدا اورېدو خبرې نه کوم دا ستاسو د ټل او د انګو دا په دیوال ګنده پارټي چې دا چې ټول دیوالونه لړلې دي ته پوه شوې دغه زه د اورېدو خبرې نه کوم دوی د په قرآن لاس کې دي چې دوی فضل الرحمن د بېنظیر سره یو ځای لیدلی دي قرآن به وکړي په اخبار فوټو یې لیدلی که یوه ګنټه فضل الرحمن سیاسی ملاقات د بېنظیر سره په کراچۍ کې کړو نو هم کافر او راوړی 14 قرآن لاندې باندې کېدی چې د قومي اتحاد په وخت کې زه د سهالې ریسټ هاوس او د پرایم منسٹر هاوس په منځ کې 2 میاشتې د مفتی محمود او د بوټو منځ کې زیل چیوم دا د مولانا حبیب ګل ته پته تاسو نور خاصه دا مرزان رونه سر په ځوي خدای خبر په خبرم پويږي کنه پويږي تاسو خیال پته نه لګي ایو ځکه ما تقریر کول نو چې ستړی شوم بجلی نه و مالکه ته پوه شوي ویل چې له خوب راغلی او که بیا دې څه مهرباني وکړه نو په خبره پوهېږم نه چې پوهېږئ یا نه پوهېږئ خو دومره پوه شئ چې زه د قومي اتحاد د مفتی محمود او د بوټو منځ کې 2 میاشتې الچیو قومي اتحاد او د دې منځ کې ګډ جوړ مې کول خدای دې کوثر نیازی په تڼا کو سټکورې کی او الله دې په داسې شرمونو شرمای چې د خدای سره داغه نه بل شرم دا جوړه خبره د قومي اتحاد او د بوټو منځ کې دا کوثر نیازی ورانه او د بوټو دی اوسم خدای قرآن کې لکه چې ورانه دي ورته مې وې چې کوثر نیازی ځان سره په مذاکراتو کې وانلې دا ذلیل سړی دی د نه غواړي چې د مفتی محمود او د بوټو جوړه وشي ځکه چې بیا د تاسو مولانا تاسو خیال را هغه دا خیال کړو چې ګنې ده د عناد د وجه وای آی مذاکراتو کې واغسته او نتیجه دار اغلا چې دا لیفت رائټ والا را باندې راوست اوس خو تاسو په دې سرک روزانه توپې پاړه چنار ته تیری روزانه توپې دیو فوج دیو ها کو دیو پاړه چنار په بل ورځ راسي د اور په لپیټ کې دی یو تو پام کې ورخلاص نه التسوا خلاف ورزه استاد سرحد نن
د میران شاه بوره خزه او کونډه خزه بچوي ا کباب شوی بچی پاس پتالونو کې پراته هغه بچوي ستا په دلار امبولانسونو کې د پاړه چنار علال کړي بچی دا بچوي دیلا چې ستا د کوارټ ډیویژن کمشنر گورنر ته وایي چې بیا په مونږه وګرځول تمره خلک مړ شو وایو ته اجازه صدر صاحب سره خبره هغه ته چې وایي چې دی بیا خلک تباه شو وایي صبر کوئ د بیت الله شریف او سکال ته بیت الله هیر شو دلته د قوم بچی تباه کېده او د صاحب دړدړې ځان سره کړه ول زه هندستان ته د کرکټ میچ ته ځم ته خدای دې په شرمونو شرموا دلته د قوم سال دی د ملک سال دی د قوم د بچو سال دی خزه لګیا دی پسمکه چکونه لګئی او ته د هندستان ته د کرکټ میچ ته نن ستا ملک ا د کرکټ میچ تاسو دلته ټلویزیون شته چا کړه دی لاس اوچت کوي کوم اوچت نکړو کافر به چا کړه چې ټي وي دی او لاس اوچت نکړو خدای دې تاسو کافر د دنیا ته اوچت کوي اوچت کوي داسه ای شرمې دلو دیکھو گورے کرکٹ میچ گورئی کرکٹ میچ گورئی استاد ملک تمام خزے سلیرش گھنٹے دا کرکٹ میچ گورئی کاغری لیکی جی دا انڈیانا کاری لیکی جی دا امریکینا کاری لیکی جی دا جرمنینا کاری لیکی جی دا روسنا تا خزه کرکټ میچ ګوري او بیا داغیا غونډس کا چالک ځان تراوالی او غرزیدو ته تیاری هم کتلې ده چې کوم ځای پوری مګي اے پوس پرې کړو پښتانه ای پوز غوسه کوي لنګو هي بے غیرت قومه شرمې دلو تاسو پښتانه ځان زه په دې پروا نه لرم چې د جمعیت مرګري دي زیات شي لاړو غرق شو جمعیت تلته چې چرته ګډو بني قوم تباه شو د قوم بچی تباه شو د قوم لونه تباه شو د جمعې په ورځ لا اله الا الله محمد رسول الله چې زما کور کې ټي وي نشته زما کور کې وی سی آر نشته زما لور په کالج او په سکول کې سبق نه دی ویلې دې تلقم زم معاف کړې نه او وی چې د بجلیګر مولا لونه په کالج کې سبق وای که زما لور یو جمعه سبقم په سکول کې ویلې نو زما د خدای سلورم وړه جهنم ځي کی چې دا چا ویلي خدای دې دوی په خزو دیکھو بیا د جمعې په ورځ پهلواني کیږي پټي د پښتنو خزې او لونه ورته ناس او بیا د امریکای او د لندن هغه کټي پهلواني کوي ټول بربند میړم ناشته خزم ناشته ده زومم ناشته انګورم ناشته ده هغه کټي ته مګوري او د خپل میړه ته مګوري نو وای موري پټه پړنده شي د ازدي سم معقوله ور کړي سړی خدغه ده دا دعوت پښتانه په خپل خزول ور کوي چې زما خزه دا وای چې کاش کی چې دا سنډا زما میړه وي دا شرمې دلې راشي په صدر کې 38 کروڑ روپے د یو ټي وي په سټیشن باندې خرچ شي 38 کروڑ روپے افتتاح ضیاء الحق را غوښته او د پیښور مولیان لاړ په دعایو چې یا الله کامیاب یا الله کامیاب کی ورته هم جوړل یو بزرګ خدای کامیاب کی تاسو خیال راکړئ ته وایا
چې مونږ به ایمان تیرو مونږ جنت سره څه کار